محترم مسلمانان، نن ډیره زیاته مزیداره وظیفه راته ښیمه د الله تعالی د کلام وړوکی شان آیات دی، بهترین ښکلی زبردسته. دې سره به الله تعالی تاسو نږدې شئ، او چې کله انسان الله تعالی ته نږدې شي نو د الله تعالی د انسان حاجتونه پوره کوي. خو چې کله انسان د الله تعالی نه څومره لرې وي که نه، که د ګناهونو په وجه باندې وي او که په بله طریقه باندې وي، نو انسان حاجات به نه پوره کېږي. لهذا تاسو لومبی دا وظیفه وکړئ چې الله تعالی ته نږدې شئ، بیا به ستاسو خود به خود او په خپله انشاءالله حاجات پوره کېږي، مسلې به هم ختمیږي، پریشانۍ او مصیبتونه افتونه به انشاءالله ختمیږي. محترم مسلمانان، دا الله تعالی نه د دعا د غوښتلو هغه آیات دی، او دې کې الله تعالی په خپله هغه فرمایي محترم مسلمانانو چې انسان ماته الله جل شانه فرمایي چې بېشکه انسان فرمایي چې بېشکه پروردګاره ته ډېر زیات نږدې او ته دعا قبلولو والا ذات یې. نو الله تعالی موږ ته ډېر زیات نږدې دی محترم، او الله جل شانه دعا قبلولو والا ذات دی. نو کوم انسان چې دا وظیفه وکړي په دې طریقه باندې، نو دا انسان به الله تعالی ته نږدې شي او الله تعالی به د انسان دعا قبلوي. لهذا دا وظیفه انشاءالله تاسو خامخا وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو محترمو قابل قدر مسلمانانو، رونخیاندو، هغه مسافرو چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، هر ځای دي مشکلاتو کې دي، الله جل شانه د هغوی مشکلات ختم کړي. تمام ستورسرو زنانو ته د الله تعالی د خپلې خوښې خاوندان ورکړي. تمامو نوجوانانو ته الله جل شانه د ښکلې بیبیانې، ښکلې کاروبارونه، ښکلې د عافیت زندگی ورکړي. امین انشاءالله. وایې په دعاګانو نه ده معلومه د چا دعا کې الله تعالی برکت دلوي او د چا دعا قبلیږي. محترم مسلمانانو، نن زموږ وظیفه ډیره انتهایی اسانه هم ده، بهترینه هم ده. اسانه دا ده چې ان ربي قریب مجیب، بس دقه څلور ټکي دي. ان ربي قریب مجیب، بېشکه زما پروردګار ډېر زیات نږدې دی او زما رب چې دی هغه دعا قبلولو والا ذات دی. در دې معنی ده محترمو. نو انسان چې الله تعالی ته کله نږدې شي که نه، نو د انسان الله تعالی هر رنګ هغه حاجت پوره کوي، ګناه معاف کوي. خو چې ګناهونو په وجه باندې انسان څومره د الله جل شانه نه لرې وي که نه، نو محترم مسلمانانو بیا دغه انسان حاجات نه پوره کوي. اوس الله تعالی ته کوم انسان ډېر خوښ دی؟ هغه انسانو ته ډېر نه دی خوښ چا چې مال ډېر دی. هغه انسانو ته ډېر نه دی خوښ چا چې بنګلې او ګاډي ډېر دي. هغه انسانو ته نه دی خوښ څوک چې ډېر زیات سپین دی، یا هغه انسانو ته نه دی خوښ کوم چې ډېر زیات تور دی. نه محترم، الله تعالی په خپله قرآن کې فرمایي چې ما ته هغه انسان د ټول نه زیات محبوب دی او زما ډېر زیات خوښ دی، ډېر ما ته نږدې دی. الله تعالی فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ما ته ټول نه زیات معزز او مکرم انسان هغه دی چا چې تقوا راله. محترم مسلمانانو، نو که زموږ حاجات نه پوره کېږي، یقینا چې یو خو د خپل عمل د وجې نه به نه پوره کېږي. لومبۍ خبره خو دا ده. دویم دا ده چې دا کم څیز موږ غواړو کېدای شي دغه کې زموږ خیر نه وي. دریم دا محترم مسلمانانو، کله چې موږ یو څیز غواړو د هغې دپاره خپل ټیم یې، خپل وخت یې الله تعالی مخکې نه مقرر کړی وي. لهذا که څوک د واده مسلې یا کاروبار یا نورې مسلې ورته وي، نو د هغې دپاره به تاسو انتظار کوئ، ځکه الله تعالی فرمایي چې تاسو په حق سره او په صبر سره مانه وغواړئ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. موږ به صبر کوو، الله تعالی نه به ناامیدي نه کوو، الله تعالی نه به بار بار غواړو، وظایف نه پرېږدو، او دې وظیفې سره به تاسو 5 وخته مونځ کوئ، مونځ به قطعا نه قضا کوئ انشاءالله العزیز. صحیح شوه. وظیفې طریقه کار دا دی محترم مسلمانانو چې وظیفه به تاسو شروع کوئ، چې هر کلم شروع کوله، نن یې کوئ، سبا یې کوئ، بله ورځ یې کوئ، هر ټایم چې یې کوئ تاسو ته اجازت دی. خو د هغې نه مخکې به تاسو 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوئ. په دې صلات حاجت مونځ کې به محترمو تاسو 3 هغه نیتونه کوئ. 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوم، 2 رکعته صلات توبه مونځ کوم، 2 رکعته صلات شکرانه مونځ کوم. 2 رکعته صلات حاجت، 2 رکعته صلات توبه، 2 رکعته صلات شکرانه مونځ کوم. په دې حاضره حضرت تعالی را محمد کاوی شریف وکړم. الله اکبر. نیت مو وتړه محترم مسلمانانو. ښه په 10 منټه کې به دا 2 رکعته مونځ کوئ، په قلاره، په ښکلي انداز سره، په اجازه سره،
اوښکې کو سترګو نه تویېږي نو هم توی کړئ. او چې کله دا 2 رکعته نفل پوره شي محترمو، بیا 21 کرښه درود شریف ووایئ یا 11 پیرې درود شریف ووایئ. د هغې نه پس محترم مسلمانانو دغه ان ربي قریب مجیب، ان ربي قریب مجیب، الله جل شانه ته به داسې عرض کې 314 پیرې دا وظیفه وکړه. مخکې وروسته 21 کرښه درود شریف بیا به الله تعالی ته عاجزۍ سره ووایي چې الله دې کې ته پخپله دې آیات کې فرمایي چې ته موږ ته ډېر زیات نږدې. الله ته پخپله فرمایي چې زه ته دعاګانو قبلولو والا یې الله. نعوذ بالله الله ستا ذات حقیقت والا ذات دی الله. ستا حقیقت کې هیڅ شک شبه نشته الله. زه ستا بنده یم، زه ګناهګار یم الله، زه عجزه یم الله، زه وړوکی یم الله، ته لوی یې الله. زه ګناهګار یم الله، ته پاک یې الله. الله زه نجس یم الله، ته ډېر خوبصورت او پاکیزه ذات یې الله. الله زما دا حاجت پوره کړي الله. زه ستا ته عاجزي کوم الله، ته سوال کوم، منت کوم. انشاءالله محترم مسلمانانو څونه چې عاجزۍ سره فریاد جړا سره دعا وغوښتلی شي الله جل شانه قبلوي. انشاءالله دعاګانې موږ ته هم کوئ، موږ به تاسو ته دعاګانې کوو. مدرسه کولاوېدو واله ده. الله تعالی مو د دواړو جهانو خوشحالۍ نصیب کړي. انشاءالله موږ به تاسو ته خصوصي دعاګانې کوو. ختم